یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام ورونه دا د مصر نه واپس رالل، غلې د ځان سره راوړلې او پلار ته یې ووایي چې پلاره موږ ته د دوباره غلو میلاوېدو دپاره عزیز مصر دا شرط ایښی دی چې موږ به ځان سره خپل میرانی ورور بنیامین دوباره بوځو. خو چېرې دې موږ د خپل ځان سره بوځو نو موږ ته به غلې هم میلاو شي او دویمه دا چې یو د اوښ بار دا به پکې سیوا شي. په دې پیره باندې موږ لس د اوښ بارونه راوړي دي، لس اوښان خو ډک د غلې راوړي دي، او چې بنیامین را سره پرېږدي نو 11 اوښان به موږ د غلې ډک ځان سره راوړو. او که بنیامین دې را سره پرې نه ښودو نو بیا عزیز مصر موږ ته دا شرط لګولی دی چې دی به خامخا راولی، که رامو نه وستو نو بیا درله غله نه درکوو. بهرحال هغه ټولې خبرې مخې ته تېرې شولې. اخره کې یعقوب علیه السلام دوی ته وویل، بیا دوی چې کله هغه خپلې سورلی هغه بارونه یې پرانستل نو په هغې کې ورته عزیز مصر یعنې یوسف علیه السلام هغه ورته د دې هغه پنګه هغه پونجي هغې ورته هم واپس کړې وه، پیسې وي یا څه بل سره یا سپینو، خو هغه یې دې ته په دې بارونو کې پټ ایښي وو. نو دوی بیا پلار ته وایي پلاره موږ نور څه غواړو ستا نه، صرف یو بنیامین درنه غواړو، پیسې خو هم وشوې نو دا پیسې به د ځان سره واخلو. او عزیز مصر چې دی نو هغه ډېر رحمدله سړی دی، نو صرف بنیامین را سره پرېږده او د موږ د هر طرف نه حفاظت کړو. ټولې خبرې مخې ته تېرې شوي دي، خو دلته کې چې کله دی ور داخلېږي دی روانېږي نو پلار ورته یو وصیت کوي یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته وصیت وکړي چې تاسو خو ځئ خو مخکې به د دې ښار نه ګیر چاپېره غټ چې کوم دی کلا وه، دیوالونه به او په هغې کلي ته هغه ښار ته به چې څوک ور داخلېدل نو د هغې به مختلفې دروازې وي، 15 دروازې به وي، 6 دروازې به وي، او په هغه دروازو باندې به څوکیداران ولاړو، ځکه چې مخکې زمانه کې به د یو کلي په بل کلي باندې حملې کولې، یو ښار والا په بل ښار باندې حملې کولې. نو د دې وجې نه د غونډ ښار نه به ګیر چاپېره دیوالو او بیا غونډ ښار ته به 3 4 5 6 10 دروازو پورې یا د دې نه زیاتې دوره دروازې غټ غټ ګېټونه به ورته پرېښي، نو په هغې به خلکو په نمبر باندې څوکۍ کوله. یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته وصیت کوي چې بچو تاسو خو دې ښار ته داخلېږئ خو چې کله داخلېږئ نو په یو دروازه باندې ټول مه ور داخلېږئ، په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شئ. یعقوب علیه السلام ورته دا وصیت ولېږو. دا وصیت یې ورته په دې وجه باندې کو چې دا د یعقوب علیه السلام بچي وو 11 او دا 11 ډېر ښکلي او ښایسته ځوانانو د پیغمبر اولادو او منځ کې اتفاق او اتحاد و. یعقوب علیه السلام ورته دې وجې نه وصیت کو چې په جدا جدا دروازو ور داخل شئ چې تاسو ډېره زیاته مزه کوئ، هسې نه څوک مو د نظره کي بد نظر در باندې ولګي، او یا دا وجه د دې وجې نه چې خلک در سره حسد وکړي چې تکلیف درته در ورسي، نو د دې وجې نه ورته یعقوب علیه السلام وصیت وکړو چې تاسو ځئ نو په یو دروازه باندې مه ورننوځئ ټول په یېړه باندې، بلکې په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شي. نو دلته سوال پیدا کېږي چې د دې نه مخکې د یعقوب علیه السلام بچي 10 واړه راتلل نو یعقوب علیه السلام ورته وصیت نه کو، او په دې پیره باندې چې په دوباره راتلل نو یعقوب علیه السلام ورته وصیت ولې وکړو. د دې سوال جواب دا دی چې په لومبۍ پیره د یعقوب علیه السلام بچي د یوسف علیه السلام ورونه راتلل نو خلکو نه پیژندل چې دا د یعقوب علیه السلام بچي دي او یا خپل منځ کې ورونه دي. خو په دې دویمې پیره ورته دې وجې نه وصیت وکړو چې دې ډومبې رالل عزیز مصر له او هغه ورله ډېر زیات اعزاز او اکرام وکړو. نو ټولو خلکو ته پته ولګېدله، ټولو خلکو سره دې تعارف وکړو، ټولو ښار کې خبره مشهوره شوله چې د کنعان نه چې کوم دی د یعقوب علیه السلام بچي راغلي دي او د دې ځای نه چې کوم دی غله ووړله او عزیز مصر ډېر زیات خیال وساتو. د دې نه مخکې چاته دا پته نه وه چې دا د یعقوب علیه السلام بچي دی او دوباره چې تلل نو عزیز مصر ورله خیال ساتلی و، هغه ورله عزت ورکړی و او هغه چې کوم دی ورله ډېر زیات خیال ساتلی و. د دې وجې نه په خلکو کې مشهوره شوې وه چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی، دا ټول د یو مور او د یو پلار پیدا بچي دي. نو د دې وجې نه ورته یعقوب علیه السلام وصیت وکړو چې په یو دروازه باندې مه ور داخلېږئ. بد نظر دا لګي، بد نظر دا لګي او د دې تایید زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې دا بد نظر اوښ کټوی ته رسي او انسان ګور ته رسي. اوښ کټوی ته رسي،
یعنې اوښ ته یو سړی داسې بد نظر وکړي او د ده د اوښ خوښ شي او دې د برکت دعا ماشاءالله جزاک الله سبحان الله الحمدلله دا ونه وي نو حدیث مبارک کې د غشي په شان دی په دې څیز باندې لګي نو په دې اوښ چې دا نظر ولګي نو دی بیمار شي مړ شي کټوۍ ته ورسي خلک یې لالي انسان باندې چې نظر ولګي نو دی مړ شي بد نظر نبی اسلام وی فرمایي چې دا انسان ګور ته رسي او اوښو کټوۍ ته رسي نو د دې حدیث نه هم معلومیږي چې بد نظر د دې خپل اثرات شته دي بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې العین حق نظر حق دی بد نظر حق دی ابو سهل بن حنیف رضی الله عنه د یو پیره کمیس وباسل او لمبلې د وجود د ډیر زیات ښایسته و وجود یې مزیدار و نو عامر بن ربیعه رضی الله عنه د ورته وکتل چې د ورته وکتل نو ورته یې وی ما خو داسې ښایسته وجود د بل چا نه دی لیدلی ستا دا وجود خو ډیر زیات ښایسته دی نو سهل بن حنیف رضی الله عنه بیمار شو او تبه چې کوم دی شروع شوله او ډیره زیاته تبه چې کوم دی کېدله نبی علیه السلام ته پته ولګېدله نو نبی علیه السلام سهل بن حنیف رضی الله عنه را وغوښتو او ورته وی اودس وکړه چاردام وکړه نو چاردام یې وکړل او ورته وی د چاردام دا اوبه په لوښي کې جمع کړه نو هغه اوبه سهل بن حنیف رضی الله عنه په لوښي کې جمع کړلې او بیا هغه اوبه وړلې هغه چې کوم دی په عامر بن ربیعه رضی الله عنه باندې د پاسه ورواړولې چې هغه په ورواړولې تبه ختمه شوله روغ شو او نبی علیه السلام بیا ته وفرمایل خلک د خپل رور ولې وجني مطلب یې دا چې تا نظر د بد نظر دی ولې کړی دی نو خلک د خپل رور ولې وجني او بیا ورته وفرمایل چې ستا د ده نه زړه ښه شوي نو تا ورته د برکت دعا ولې نه کوله د برکت دعا به دې ورته کړې وه چې بارک الله یا ماشاءالله ځکه بعضې روایتو کې ماشاءالله راغلی دی چې کله ستا د یو انسان نه د یو حیوان نه د یو کور نه د هر یو څیز نه ستا زړه ښه شو نو ماشاءالله ووایه نو د دې هغه نظر هغه بد نظر هغه به چې کوم دی ختم شي بعضې سترګې ډېرې خرابې وي هغه چې سړي ته مخامخ وګوري نو عربو کې داسې خلک وو چې ځان به یې وږي کو وږي 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې به یې ځان وږي کو او چې داسې اوښ ته به یې وکته ډېره مزېداره غوښه یې ده اوښ په پټک باندې را پرېوت پټک باندې به را پرېوتو خلکو به حلال کو ځان له به هغې غوښه وخوړه دومره تیز نظرونه نو نظر دا چې کوم دی حق دی خو د نظر نه د بچ کېدو دپاره د سورې قلم دا 2 آیاتونه نه دي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين دا آیاتونه اوې په مریض باندې شوف کی نو په ده باندې لګېدلې نظر هغه الله تعالی ختم او دغه رنګې دا اخري کل صورتونه دا چې کوم دی 3 پیري اوې مریض باندې شوف کی اوبو باندې شوف کی مریض باندې شوف کی هغه اوبه اوس کی نو انشاءالله لګېدلې نظر په دې سره چې کوم دی ختمیږي تفسیر قرطبي لیکلي دي چې د اهل سنت والجماعت د ټولو علماو په دې خبره باندې اتفاق دی چې بد نظر شته دی بد نظر دا شته دی او د بد نظر نه نقصان رسي نو ځکه یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دا وصیت وکړو چې تاسو داخلیږئ نو په یوه دروازه باندې مه داخلیږئ په جدا جدا دروازو باندې داخل شئ نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د نظر بد نه انسان خپل ځان بچ کوي نو دا ښه خبره د نظر بد نه خپل ځان بچ کوي د بچ کولو دپاره څه تدبیر استعمالي نو دا ټیک دي دا مشروع دي چې دی د نظر بد نه بچ شي څنګه چې سړی د مضر خوراک نه ځان ساتي د زهرو نه یو سړی ځان ساتي دغه رنګې چې کوم دی د ګولۍ نه ځان ساتي د یخنۍ او د ګرمۍ نه ځان ساتي د دې نه چې انسان ځان نه ساتي انسان بیماریږي نو دقه شان د نظر نه هم که یو سړی خپل ځان بچ کول وغواړي نو د دې دپاره څه تدبیر اختیارول څه طریقه اختیارول تعویض وغیره دم وغیره یا داسې انداز اختیارول چې څوک په تا باندې بد نظر ونکړي نو دا جایز دي یوسف علیه السلام ته وفرمیل او دا توکل خلاف هم نه دي که یو سړي وي چې توکل خلاف دي د پیغمبر نه زیات توکل په الله تعالی باندې د بل چا شته دی خو نه یو سړی اسباب به استعمالي دنیا کې یو سړی زهر راوالی ګوټي دي چې مړه به سر سه الله تعالی کوي نو هر څه الله کوي
مسبب الاسباب الله دی، په هر یو چیز کې اثر مؤثر حقیقي الله دی، خو اسباب هم الله تعالی پیدا کړي دي. نو د دې اسبابو نه انکار نشته دی، د اسبابو نه انکار نشته دی. بعضې خلک وایي زما ډېره کلکه عقیده ده، زه په نظر باندې یقین نه کوم. نو عقیده الحمدلله زموږ د ټولو کلکې دي، خو د سبب چې کوم اسباب الله تعالی پیدا کړي دي نو هغه اسباب به استعمالی، ځکه دا دنیا دارالاسباب ده. سړي دا عقیده چې هر څه الله تعالی کې واقعي چې مؤثر حقیقي الله دی. کو الله ستا د بد نظر په تا باندې نه لګي نو نه لګي، خو که لګي نو لګي. نو دې ټولو زمونږ عقیده ده. خو اسباب دا دي چې ته د دې نه خپل ځان بچ وساته، دغې سهار او ماښام چې کومې دعاګانې د هغې اهتمام وکړه. نو که یو سړی د دې دپاره هر قسمه تدبیر استعمالي جایز تدبیر، نو دا جایز دی او دا مشروع دي. بله دا چې د کوم سړي مثال په طور نظر لګي او دته پته ولګېده چې زما دا نظر لګي او زما د دې شي نه زړه ښه شو، نو د باندې بارک الله ماشاءالله ویل واجب دي. خو دې دا ونه وي نو دې به یو کس ته نقصان د ده د وجې نه ورسي، نو دا کس په دې باندې ګنهګار دی. ماشاءالله جزاک الله سبحانه به د الله نوم به علي، دې کس ته به د برکت دعا کوي، نو په دې سره به دې د ګناه نه بچ کېږي. او که نه دې قصدن آمدن خلک نظر کوي نو د باندې بارک الله واجب دي، د برکت دعا پې واجبه ده، هغه د ونه کړله دا سړی عند الله ګنهګار دی. درېیمه مسله د دې آیت نه دا ثابتېږي چې که یو کس ته پته وي چې دې بل کس ته د دې کس نه تکلیف دی، نو دې کس له پکار دي چې دا بل کس خبردار کړي چې تا ته ګوره د دې کس نه تکلیف در رسي، تا د دې کس نه تکلیف در رسي، دله خبردارول پکار دي. په دې ګناه هم نشته دی. دوه کسان لګیا دي، د درېیم کس ته قتل صلاح کوي او څلورم کس راغی واورېدله، نو دې به دې مقتول ته وایي چې دې لا قتل شوی نه دی، ده ته به وایي چې ګورې دا دوه کسان ستا د قتل سزا تدبیر جوړي او ته خپل ځان د دې نه وساته، خپل ځان خبردار کړه. نو په دې کې ګناه نشته دی، ځکه دی د دې کس خیر لټي. نو ډېرې مسلې د دې نه دا ثابتېږي، دا ټولې مسلې د دې نه ثابتېږي د دې آیات چې بد نظر لګي او د بد نظر دپاره څه تعبیر اختیارول، څه تدبیر اختیارول چې دې د دې بد نظر نه بچ شي، دا هم جایز دي. د دې دپاره تعویض کول او د دې دپاره چې کوم دی دم کول دا هم جایز دي. ځکه جعفر رضی الله عنه دوه زامن دا ډېر زیات کمزوري، نبي علیه السلام راغی او ته یې وفرمیل وي د دې څه علاج وکړه په دم تعویض وغیره سره، په تعویض وغیره سره د دې علاج وکړه. نو په تعویض سره علاج کول دا جایز دي، خو په هغه تعویض چې په هغه تعویض کې شرکیات نه وي، شرکیات پکې نه وي، د قرآن او د سنتو موافق وي، نو دې باندې علاج کول دا جایز دی.